خیر دی که ګناهګار یم خو د رب رازدار خو یم دې ورځو کې را سره د رب راز و نیاز شروع دی او ماښام به مې الله دعا قبلوي ماښام ټیم نږدې شو زما د دعا د قبلېدو ټیم نږدې شو ټوله ورځ مې راز و نو چې ټوله ورځ یې سړی په خوب کې تیر کړي ټوله ورځ یې سړی په موبایل کې تیر کړي دی به په کومو لاسونه به دی رب ته به کوم لاسونه اوچتوي دی به د رب نه په کومه ژبه غواړي دی به رب ته کومه لاسونه اوچتوي. السلام علیکم ورحمت الله. د اسلامی بیاناتو د پاره ساده اسلامی بیانات پښتو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن اون کړئ. حدیث مبارک کې راځي ثلاثه یحبها الله، درې عادتونه الله ته ډیر خوښ دي، درې څیزونه الله ته ډیر خوښ دي. تعجیل الفطر، تعجیل الفطر ماښام چې کله وخت داخل شي بیا به رستوالی نه کوي، تادی به کوي. تعجیل الفطر اسې به وخت نو باسي، وخت داخل شوی دی، اذان شوی دی، ته بیا هم ناسې روژه نه ماته نه. تعجیل الفطر ماښام روژه ماتي کې تادی کول دا الله ته ډېر خوښ دي. روژه ماتي کې تادی کول خو داسې تادیم نه چې وخت لا نه داخل شوی تا پې وراړم شوی، داسې تعجیل نه چې وخت داخل شي د هغې نه پس بیا دغه مه کوه، بیا صبر مه کوه. واسې نه چې د وخت نه مخکې د مجمع نه تاوې کې راتاوې نو خیال کوه. تعجیل الفطر بل وتاخیر السحور پیشمنی کې رستوالی کول. الله اکبر، دین دی په ماښام روژه ماتي کې تادی کول، وتاخیر السحور او په پیشمنی کې رستوالی کول. خو ګورې دومره رستوالی نه چې شکی شي چې هسې نه چې اذان در باندې شوي، ګورې دومره تاخیر بم نه کوي چې بالکل د اذان ټیم ته ورسي. او الله دې رحم وکړي نو خدای دې زمونږ د دې خلقو هغه پخوانۍ روجې قبولې کړي نو د قبلېدو نه وي. وی اذان کېږي زر زر اوبه څکه، وی اذان په ختمېدو دی شابه زر زر پکې اوبه وڅکه. ای عوامو، ای مسلمانانو ځان په مسله پوه کوئ. اذان د روجې د بندولو دپاره نه کېږي، اذان د مانځه دپاره کېږي او دا د فقه مسله ده. اذان هله کېږي چې کله وخت داخل شي، د وخت د داخلېدو نه مخکې څوک اذان نه کوي نو اذان چې کېږي نو دا وخت داخل شوی نو چې اذان شروع یې ته خوراک کوي او د اذان سره دې بند که نو اذان خو د وخت د داخلېدو نه پس کېږي، دا روژه دې نه ده شوې، دا روژه به بیا نیسي. او که نه ځان په مسله پوه کې اذان د مونځ دپاره کېږي، د اذان نه مخکې خپلې روژې بندوئ. نو وتاخیر السحور په پیشمنی کې تاخیر کول دا عادت الله ته ډیر خوښ عادت دی. خو ډیر به نه لیټ کوئ. ما درته ووي چې لږه فاصله وي نو ستاسو د اذان په منځ کې 10 منټ فاصله ساتئ، 15 منټ فاصله ساتئ، ډیره فاصله مه ساتئ. بس وتاخیر السحور پیشمنی رستو کول دا الله ته ډیر خوښ دی. وایي د روژې بس او د څنګه برکتي چې سړی څنګه پاسې پیشمني نو ملایک او د الله د طرف نه پې رحمتونه شروع شي. رحمتونه او دویم وضرب الیدین احداهما علی الاخرى فی الصلاة. دریم عادت چې الله ته خوښ دی کېښودل د یو لاس په بل لاس فی الصلاة په مانځه کې چې سړی داسې ودرېږي دا یو لاس داسې په بل لاس باندې کېږدي په مانځه کې. الله وی دا درې عادتونه مې ډېر خوښ دي، دا ډېر خصلتونه، دا درې خصلتونه مې د خپلو بندیانو ډېر خوښ دي چې ماښام په روژه ماتي کې جلتي کوي، په پیشمني کې رستوالی کوي او په مانځه کې ودرېږي او یو لاس راته په بل لاس باندې کېږدي. الله وی دا عادتونه مې ډېر خوښ دي، دا عادتونه مې ډېر خوښ دي، دا عادتونه مې ډېر خوښ دي. یاد ساتئ حدیث مبارک کې راځي د دریو خوراکونو حساب به الله نه کوي. که د الله خوښه شي نو د دریو خوراکونو حساب به الله نه کوي. د دریو بندیانو سره د دریو ټیمونو خوراک دی چې د دې حساب به الله نه کوي. خو ګورئ اذا کان حلالا، شرط دا دی چې دا کوم څیز خوري چې دا حلالي، بس ناس حرام ہوته دی نو دا خو قصه ختمه ده چې دا خوري دا حلال دی نو دریو ټیمونه کې او د دریو کسانو سره به الله حساب نه کوي. الصائم روجهدار چې روژه ماتي او دې خوراک کوي د دې حساب به الله د سره نه کوي چې د الله خوښه شي. خو چې ګورې رزق حلالي دوی متسحر دی، پیشمنی کوونکی چې په پیشمنی کې څوک خوراک کوي او خوراک حلالي وی الله به د دې حساب د بنده سره نه کوي.
بل والمرابط فی سبیل اللہ چې مجاہد تلے دے او پلار دا اللہ کی جنگی کی مجاہد لے گیا دے خوراک کی دا دی حساب اللہ نے کی قربان دا مجاہد اگر طول و رضی صاحب نے کی زمونگ دا رو جماعت یا دا پیشمنی آگا دے او والمرابط فی سبیل اللہ مجاہد چلاڑ او پلار دا اللہ کی دے سہارا و مخام و غربہ روٹی خوری اللہ بہت سر حساب نے کی اللہ بہت سر حساب نے کی نو یو روجدار دے یو پیشمنی کون کے دے یو مجاہد دے نو پیشمنی لپاسی دا عادت جوڑ گئے دا چی سترگی پٹی و خلی تا ڈوڑے ولی مڑ دا پیشمنی دے پتا رحمتو نراوری کی خکول پاسا دس وکا خوراک تکینا وہی نبی علیہ السلام فرمائی دی ان تصحرو فإن فی السحور برکتا نبی علیہ السلام فرمائی پیشمنی کوئی پا پیشمنی کی برکت دے شکر دے دا برکت ٹیم ترا پاسے دلے مخا دا برکت ٹیم دے او دس کواو خکولی پا پاکا خلا پاکا نوڑے اوچتاوا پتا اللہ دا ملائکو دا طرف نا رحمتو نا راوری گے رحمتو نا دسی قیمتی ورز دسی قیمتی ٹیمو نا دی او حدیث مبارک کے رازی سلاست لا ترد دعوتهم درے کسان دسی دی چی داغی دعا نرد کی گی خواہ درے کسان دسی دی چی داغی دعا نرد کی گی دا دریو کسانو دعا اللہ نرد کی یو الصائم حتی یفترا روجدار چی کل روجہ ماتے ہو پا دغا ٹیم کے لئے دعا ہوگاڑی پتہ نہ دا پتہ نہ لگی چی براتا تویش ما خام پاتی کہ براتا نخیش پاتی اس پتہ نہ لگی یو ما خام خلاڑ کنا یا با تویش پاتی یا با نخیش ما خامون پاتی پتہ نہ لگی او ہر ما خام الصائم حتی یفترا روجدار چی کل روجہ ماتے دا افطار پٹیم کی اللہ دعا قبلے اللہ دعا قبلے ہر ما خام رات بیا با اختر شی یو باللہ مبارکی باورکو نوی کپڑی بواغندو خدا اعزاز برانا ختم شی ما خام بشی خودی سی سڑو بڑ بگرزو اغا ما خام بیا نی چی دا کم ما خام دا رب دا طرف نتا تیلانا وی غوار قبلو غوار قبلو دیوئی ما خان دی روغ و رزمی تند تیرا کڑی دا لوگا دا خلین می بدبوئی روانا شوی دعا غواری دا خلین بدبوئی روزی رب العالمین فرمائی نبی علیہ السلام وائی خلوف فم السائم اطیب عند اللہ من ریح المسک اے چی کل دا روجدار دا خلین دا میدی دا خالی دا والی دا وجی دا بدبوئی روانا شی اللہ وی دا ماتا دا مشک دا خوشبوئی نغوارا دا ماتا دا مشک دا خوشبوئی نم خیستا دا نو الصائم حتی یفتر روجدار چی کل دا روجماتی پٹیم کی دعا واری دا اللہ قبلی خواہ دا اللہ قبلی یو سو ما خامون دی خواہ پشمار ما خامون دی دا مزای کوئی دا پا پکوڑو پا شربتونو کی مزای کوئی حدیثی نا گوره بعض سڑے با وقت داخل شوی ازان بشوی لگیا بای دعاگانی بکی دا ٹک ندی ما در توسوی تعجیل الفطری چی وقت داخل شوی بیا با روجہ زر ماتای خواہ دغا ٹیم کی بنا دا دغینا مخ کی دا افطار دا ٹیم نا لگ مخ کی رب تلا سننیس دعا کا ویم والامام العادل حکمران چی دا ملک بادشاہ خو چی منصف وی عادل حکمرانی عادل زمونگا صرف دا روجماتی پٹیم کے اللہ دعا قبلی او چی دا ملک بادشاہی او عادلی پا انصاف پیسلی کی دا 24 گھنٹی اللہ دعا قبلی 24 گھنٹی عادل حکمران پی جنے عادل حکمران ستوی چکل آغا پزمک حکمران مقرر شنو خلق رب تا پریادون پریدی بیا باس فریادون ختم شی آوازون برا نخیجنو چی آوازون برا خیجنو دا عادل حکمران ندیخوا اللہ با دا حکمران نیو تپوس کی پا قیامت کی خواہ دا ملک دا بادشاہ دا وزیر اعظم او دا صدر نبا یو تپوس کی چی تم زکا بادشاہ مقرر کڑے وی چی دا خلق و فریادون ما تراؤن رسی پا پلان کئی شپا پلانی زینما تا پریاد راغلیو پلانی زینما تا پریاد راغلیو پلانی شپا پریاد راغلیو پلانی زی کی یو معشوم ہو پلانی زی کی معشوم ہو لاستی کٹو خپتی کٹوا او آگا چگی وخلیو دا مور پا غیق کے پروتو زن کدنی تیرے دو او ستا پلاس کی طاقت وہ تو حکمران وی مالا دیدی معشوم جواب راک جواب مالا دیدی معشوم جواب راک ورشا دا فلسطین حالتو گو رتو ورشا دا دی حکمرانانو پلاس کی طاقت نشتا کہ زدیری چگی واما زما چگا نرسی
او کدی حکمرانان راجم شول او دی یو دو دچکړې ورکړلې هر څه به بدلي هر څه به بدلي مړ هر څه به بدلي د دې چغو تپوس پته الله یو ځل کوي ښه چې د مور په غېږ کې د ماشوم سا ختله ته حکمران وي د دې مال د دې تپوس تر نه کوم تا نه تپوس کوم ته ما حکمران مقرر کړی وي د دې به الله تپوس کوي ښه او چې د لوږې د لاسه زنکدن شروع شو د دې به م الله تپوس کوي ښه دا آسان کار نه دی ښه موږ صرف دې ته خوشحالیږو چې کښېنم دا یوازې کښېناسته نه دي ښه دا یوازې کښېناسته نه دي څوک چې قاضي مقرر شوی دی په پسه چاړه حلال شو په پسه چاړه چې سړی لالی څومره ګران کار دا چې سړی قاضي مقرر شو ښه نو دا دعا قبلیږي خو دا د عادل حکمران دعا قبلیږي دا د عمر په شان حکمرانی رضی الله تعالی ویل به وی که د دریاب په غاړه باندې سپی د تندې د لاسه سپی مړ شو او زما حکومتو الله به قیامت کې تپوس زمانه کوي چې حکومت ستا او دا سپی ولې د تندې د لاسه مړ دی د دې تپوس په الله مانه کوي ښه عادل حکمران دی ته وایي ښه دریاب اوبه نه ورکولې وی زما دا خط ورته ارتو کوي دریاب ته خط ولیکوي دا خط د جانب د عمر نه دی رضی الله تعالی عنه خلیفہ یما دریاب که د الله په حکم چلیږي جاری شه که د الله په حکم نه چلیږي زمونږ درته حاجت نشته خپل نه دی تلی چې دریاب ته خط ورګزار کو دریاب روان شو والامام العادل امام عادل دی ته وایي ښه د 24 ګنټې الله دعا قبلي 24 ګنټې د عادل حکمران دعا قبليږي ښه چې کله حکمران پاکي نو چې کله غټ دریاب پاکی کنه نو دا واړه واړه خوړونه او ندیم بیا سي پاکی ها دا ندی چې دا واړه واړه نهرونه دا دریاب نه راوتلی نو چې دریاب پاک شي نو بیا دا پاک شي کنه ها دا سب پاک شي بیا چې کله حکمران پاک شي او حکمران عادل راغه دا هر سب صفای بیا به عوام مولیا شي ها بیا به عوام مولیا شي صحابه یو ځای ته لاړل الله اکبر دسه خپل د ورزمکې لیدل او مونږ په سړاند شو ربا مونږ بچ کله عادل حکمرانینو رب دسی وخت کې دی ريو چې نن سبا زمونږ په وطن کې خلک روجي خوريخه خلک روجي خوريخه دا علماء ته پته لګي دا پته تاسو ته نه لګي ښه دا د علماء نه تپوس کې داتې د مسلې تپوس کیږي ښه دا د علماء نه مسلې تپوس زنانه کوي دا اجازت غواړي وې زه دله پخلې کولای شم کنه دا علماء ته پته لګي ښه دا تاسو نه خبر په دسی دور کې دی رشو ربا چې ربا حق روجرالی خوري ربا سچل بکو سحال بم ی زمونگا صحابه کرام یو ځای ته ورلل وی شپه تیرو دی ځنګل کې د کلي خلق ورته وی تیره کوي خو دلته ګورې منظري دیو شرمخان دیو ځنګل کې خو دنیا زناوري وی تکلیف په درته درکې وی نه تاسو ته اخلاص یې وی د دین اخلاص یو صحابي دنګ ځای ته ودرېدو او د زنګل زناورو ته تقریر شروع کو الله اکبر د زنګل زناورو ته تقریر کوي مونږ پیژنې مونږ د امام الانبیاء صحابه یو خدای نبی علیہ السلام ملګریو که مونږ ته چا تکلیف راکو نو خبنی مونږ بنن دلته شپه تیرو مونږ ته ځای خالی کوي کتابونو لیکلی دي منظریان د زنګل نه روان شول او صحابه ته زنګل خالی کو خدای دسی پاک دور زمکی لیدلې دی صحابه تیریدل دسی جهاد لتل منس کی دریاب راغی وی څوک په مخ کې کیږي وی امیر ور مخ کې شو اوس خو دې سي حالت نه راوړي نو مشر به بیا یې نیم نه که خیر ان شاء الله تا به وردنګي او مشر به بیا یې نیم نه ان شاء الله وی امیر دې مخ کې کیږي هغه امیر ودرېدو وی سیده دریاب ته مخامخ شوی مونږ د نبی علیہ السلام صحابه مونږ د دین د پاره روان یو او دا دریاب به پار کو روان شو صحابه ته وی راځي په دریاب باندې اسونه ورو دنګول چې اپل ووړېدل د اسونو پسپو د اسونو د کته د سوی چی سوی په دې پورم د ابولن والے نو چې پوری وتل الله اکبر په دریاب وتل والامام العادل یو چې د روجماتی په ټیم کې روجدار دعا غواړي الله قبلې بل والامام العادل چې عادل حکمرانی زلزلہ رالاله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمکه له گزاره په ودرېګا تو ولی سنډي ما بین صافي کړی دا دسی فیصله شوی دا ودرېګا ایک دم زمکه په ځای باندې ودرېږي چې زلزلہ راځي حدیث حکمران چی والامام العادل
امام العادل د دعا الله 24 غنټې قبلې ښه ستاغه صرف په ماښام کې قبلې او د دغه 24 غنټې قبلې بل ودعوة المظلوم د مظلوم خیره ښه یو د روجماتي په ټیم کې د روجدار دعا نه رد کیږي یو د عادل حکمران نه رد کیږي یو دعوة المظلوم دعوة المظلوم چې د چا سره ظلم وشي او هغه خیره وکړي دا ګورې نه رد کیږي ښه دا یاد ساته ګورې دا خیره سیده بره وخیږي رب العالمین ورته وایي وعزتي دې خیرې ته الله وایي وعزتي زما د په خپل عزت قسمي دې خیرې ته الله وایي ښه لانصرنک ولو بعد حین خامخا ضرور بضرور امداد بدی کوم ولو بعد حین اگر که سموده پکې ولګېدله خو امداد بدی کوم انتقام به علم دا ظالم برانی سما او دا چې ظلم کوي او خب مطمئن ناست مړه هیڅ چلوم نشته دا درته الله دیر درکوي دا درته الله مهلت درکوي ګورې ښه چې الله ونیولي بیا به د خلاصي څوک نه ګورې ښه بیا به د خلاصي څوک نه نو ودعوة المظلوم د مظلوم خیره ګورې الله نه رد کوي ښه هسې نه چې د روجماتي ټیمې او مظلوم درته خیره وکړي سوال درته کوم دا روجه ده ګورې ښه خیرې وانلی خیرې وانلی ګورې ښه خیرې چرته مالی کوشش کوئ دعا لی اکثر ګورې د روجماتي ټیمې سړی راولګي بل په سپېړه وي فقیر په سپېړه وي دکاندار په سپېړه وي ګاډۍ والا په سپېړه وي غریب مزدوری له راوتلې او د هغه روجه ده او دې وله دا مخ وي او دې تې نه روان شي هغه د رب په دربار کې مقدمه درج کړه ظالمه د مظلوم خیره وختله پرده نه وه رب العالمین ورته ویلي دي چې وعزتي په خپل عزت الله قسم کړی دی یو ورځ به درنه انتقام علي ښه په خلکو روجماتي مه خرابوئ ښه په خلکو روجماتي مه خرابوئ او که چاته هم قرضئ که نه روجه کې ورسره ګزاره وکړئ بس روجه کې ورسره لږ ګزاره وکړئ ته ورته د ورځې د قرض وینا وکړې هغه ماښام په درستخوان د روجماتي په خوشحالۍ پوه نه شي ما ته نن د قرض وینا کړې ده بعضې خلکو سره قرضي نه ورسره که نه او ستا پې قرض دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یو قرضداري ته مهلت ورک خیر دی پیسې به ماله د اختر نه پس راکړي نبی علیه السلام فرمایي رب العالمین وایي دته به زه په تنګ ځای کې مهلت ورکم دته به زه هلته مهلت ورکم که هلته دی ګیر شو زه به هلته دله مهلت ورکم ښه چا باندې قرضي خیر دی که ګزارم کېږي د روجې د میاشتو اول خو ورته معاف کړئ که نه معاف کېږي خیر دی ستا حق دی خو د روجې په وخت کې تی مطالبه مه کوه او بیا د روجماتي په ټیم کې تی مطالبه مه کوه په هغه روجه ټوله اور سپور کېږي ښه روجه پې اور سپور کېږي کوشش کوئ څوک په سپېړه ونه و چاله چېرته تکلیف ورنه کړو ډېر خیال کوئ او بختور دي هغه کسان چې ماښام د روجماتي په ټیم کې هغې ته خلک دعاګانې شروع کړي هغې ته خلک دعاګانې کوي داسې بختور پکې هم دي ښه چې د کونډو چولې بلي کړي دي داسې بختور پکې هم دي چې د یتیمانانو چولې بلي کړي دي هغه چې د روجماتي ټیم شي هغه دته دعاګانې شروع کړي هغه دته دعاګانې کوي رب العالمین دې موږ له په دې روجه کې د صحیح عمل توفیق راکړي الله دې موږ له د صحیح روجو نه توفیق راکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله